حالت ساکتتو پوی نشم چې هغه ساکتی سو کړل دا غي سره سو شو دیوی خو نجات بیا مونږ چې کوم منا کول دا بل چې کوم دین هغه هلاک چې کوم کار کړو دی بل باندې پوی نشم اکرمه دا هغه شاګردو وی معلومیږي چې دا ساکتوم خلاصه شوی دا ولولي وی دی خو په انکار دا معذرتن لمتاقل مهلك اولا دا عدوات کدا سے قوم ته الله هلاکون کړي ان بات سے پدی توجہ خوشحال شي نه جته ساکته تو خوشحال شي یہ ساکتاوں خلاف سے جو اور دل پینام کو جوڑا جامع عمر کلی دا د امتحان نے کامیابی هغه انعام شکن فلما اتوا عما نهوا عنه هر کلا چې دی سرکشو کلا دا هغه شینا چې دی ته منشو کار وکړو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين والمادی تشی تاسو شادوگان ذلیلا امر د پاره د تکوین دے فکانوها بس شنو ای کی بیا تاخیر نو ويتعذذ ربک هغه واقعات کا کہ اعلان کربستا لا يبعثن عليهم لیگ بخان اللہ بدی بانی یوم القیامت قیامت پوری من یسومهم سوء العذاب اگر دل بور کئی ناکار عذاب یو وقت بے مخت نصر راغے اور سنجاریب راغے وقت پابندی باندې عذابونه تکلیفونه داراغلی دي ان ربک لسریع العقاب بشک رب جل عقاب والے دا وعید شو ان الغفور الرحیم اللہ بخنا ہم کون کے دعوات سن وقطعنهم فی الارض امما ما پر کړي پدمکه کی جماعتونه ډلې ډلې منهم الصالحون بالی صالحانو ومنهم دون ذلك ابا صالحانو فاسقانو وبلوناهم بالحسنات والسيئات مادی باندې ابتلا کړو په حسنات او سیئات سره راحت پر اوس نعمت پر اوس په دی بخشي قحط میں پر اوس مصیبت په دی بخشي لعلهم يرجعون دې د پار چې دی واپس فخل بعدهم خلف را پنځه اهل خلق خلق اغنا اهل توي ورسول کتاب میراث کو کتاب یا خذون عرض هذا الادنى اغسته سامان د دې ادنا دنیا رشوتونه لالچونه په دې تحریف د الله په احکام کې کوو ويقولون دی بویل سيغفر لنا مغفرت برات الله کی خدای غفور الرحیم دی یا تبارد مثله کدی تبع سامان مثل ابنور راغه یا خذو اغبه مغست علم یؤخذ علیہم نه ته بدی باندې بلکې څه شوی دا میثاق الكتاب وعدد کتاب الله قال الا الحق نبو الا بانی مگر حق خبره ودرسوا ما فيه لولي بدی هغه چې بدی کتاب کې کم دي داخل خیر الذين يتقون قور سنه بهتر دی د پاره د متقینو د پاره د پرهیزګارانو افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوي دې خبرې ته والذین مسکون بالکتاب آکسان چې تمسک کوي په کتاب باندې واقاموا الصلاة منذ دري انا لا نضيع اجر المصلحين بشکا منګ نه بربادو اجر د مصلحینو د مصلح اجر منګ بربادو نه کنه وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ بل واقع ذکر کی هغه واقعات کا چې پورته کما غر فوق لدینا کوم مفت ته تلو تورات احکام اوردی دا خو سخت دی موږ نه شو منلې نو بس غر په الله پورته حقیقتا پورته شو دی په اوسترګه غر ته کتل یو سرمان سیده لا ګوړي اوس هم يهودو کې دا طریقه ده کانه ذلتن گویا کې دا ساید په دی باندې وظنوا د دې ګمان نه انه واقع بهم دا په دی را پروتون کړي وقلنا ما دي خذوا ما اتيناكم بقوه ان سے اتما درکے په قوت سره بجدن و اجتهادن واذكروا ما فيه لعلكم تتقون یاد کې دي کې دي په عمل وکړي دې د پارا چې تاسو تقوا چې کوم دې حاصله کړي او پرهیزګاری چې کوم دې دا درکې راشي دا دوشتم رکو شروع کیږي د سوره اعراف د دې رکو مخ کې سره د عربت مناسبت ته کما قبلو بیان واقعات الفرعونین و بنی اسرائیل مخ کے بیانو د فرعونیانو او د بنی اسرائیلو وهنا بیان حال بنی آدم علی نبی علیہ السلام دلتا حال د بنی آدم عامو عموما
بأن كل من کفر فقط کفر بعد الایمان، سوک چو کفر کئی نو کفر کی پست ایمان. بیان شخص خاصن حاسن، او بیان دیو عاصی خاص شخص تے، او میں عاقبت دے پا بیان دی مثالی شنیعہ سر کنا کہ اللہ مثال پس پی سر ذکر کی فمثلو کا مثل الکلب. دا دیرو کو خلاصہ بیان ضرورت الا الدعوت لکتاب اللہ تعالی، بیان دا ضرورت تے دعوت کتاب اللہ تعالی. کل احد عہد عہدن عہد عبدیتی لو تعالی، ہر سوک چی دی دے وعدہ کردی دا خدای دا عبدیت. چلو تے کہ الستو بربکم طولی بلان تا ربنا، دلتا دا خدای دا ربویت اقرار شو اور دا خپل عبدیت اقرار شو. فلہذا الایفاء لابد من الہدایتی، دی افادہ پر ہدایت پکار چی دا وعدہ ورطا یاد کی، وقت پیغمبرانو یاد کردی دا یا اللہ یادر یوم القیامت ما جامی کتابین ولا بشیرین ولا نذیرین، کہ اس قیامت پر انوئی منگتن کتاب راغلیو نہ نذیر راغلیو نہ بشیر راغلیو نہ مداوا دیا دوا. فقد جاکم کتاب و بشیر و نذیر، کتاب در تراغے بشیر راغے نذیر راغے کنا. دویم وجہ ذکر کئی بین شیطان مستعد لإضلالکم، شیطان ساسو دو گمراہ کولو پارا تیار دے بالکل. حیث عدل باورا ابن بلعام، سمر لوی عابد زاہدو مستجاب الدعواتو اغیم گمراہ کو باورا ابن بلعام. منکرین دے کتاب اللہ نا عدل من الانعامی، داد چارپائی نا زیاد گمراہ دی. ہدایت ادلال داد اللہ دا طرف نا دی. او قانون دا قرآن پاک دا یو عام دے، دا ہر جی سمے اور دا ہر جی بسر دا پارا دے. اور سم بسر باغی کہ میں نے ترتب دا آثار ہوئی کہ خبر ووری عمل پہ انکی دا دی مثال دا نوری دو دے، شے اوینی عبرت وانلی دا دی مثال دا نلی دو دے. دا قرآن قانون دا دے کم شیبان فیدنی مرتب اگر اللہ تعبیر پا عدم او پا نفع سرکی کر. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اگر وقعات کا چی اغسطی ربستا دا بنی آدمنا دا شاگانو دا دینا، دا من ظهورهم بدل استعمال دا بنی آدمنا سیت اغسطی ذریت دا دی. وَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ دی گوکو پدانو بانی قرارت اغسطی ہو. حیث قال لورتویلو الستو بربکم، تاسو ربیم کنیما، قالو بلا انت ربنا، تزمون ربی. شہیدنا من گواہی کو دا اشاد صد پارو لئلا تقولو تاسو انوا یوم القیامت پر قیامت بانی انا کننا عن هذا غافلین، بے شک منگ ددین او غافلا. اس بظاہر ددی او دا حدیث سرمیز کے تعارض راضی، حدیث کے خدا راضی کہ اللہ دا آدم علیہ السلام دشانا پانداد دسرو میگو دا راویستل عقل پکی واچو دا خطاب قابل کل و تو الستو بربکم ساس رب مکنیم طول بلان تربنا ہوئے. کل من کفر فقط کفر بعد الایمان، سوک جو کفر کی پست ایمان. عدل ترازی کی من بنی آدم ہوئی اصل دادا چی داد آدم علیہ السلام پا شاہ کی دی چانا پیدا کیو اغن راوستے اغن بل بیا ٹول پا جمع رائشتے دی شاہ آدم علیہ السلام دوارا خبری سیکھی. یو لی صندق دے پکی بل صندق دے پکی بل دے پکی بل دے پکی بل دے او بیا تا دی یو نراو باسی دا بلنا او بیا دا ٹول ندا لو صندق نراو باسی ٹول تا سیدھا وڑونا دی مراویستا دلوی نرمیستا اول دا دی شاگان نراو تا بیا دا آدم علیہ السلام دا شانا ٹول لہو تا ای میز کے ستازاد رانگے نو. او تقولو یا داو در پیش نکائے انما اشرک آباؤنا من قبلو، شرک پیدا کر پلنو زمونگا پخوال دینا. وکننا ذریتم ببعدہم، من اولادو پندی تابید دی. افتونا بفعل مبتلون، تو من حلاکے چو مبتلونیو کار کرو. دی قتل عذر دا پارا اللہ پیغمبرانو لیگل، کتابونے نازل کل، دلائل قائم کل. وکان فصل آیات لعلهم یرجعون، دانا تفسیر کو دا آیاتونو او دے دا پارا چی دی واپس شکن.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اولو پدی باندې قصہ او خبر دا هغه چا چې ورکړو ما دي ته آیات پل علامات پل کړي فانسلخ منها د داغینه اوته لکه مار چې د پوستکی نه اوزي دقه سته وته فاتبو شیطان در پیش د پس شیطان فکان من الغاوین دیو د گمراهانو نا ولو شئنا لرفعناه بها کما اراده لرلوي ما بپور تکړو په دې آیاتو سره اخلد الى الارض دې مایل شزم کتا وتبتابدا دي د خپل هوا یو کړه زم سره کل د مثال لسپیده ان تحمل علی الحس کتبدان حمله کای دې بجوا روباسی یہ او تتوک الات کراو پریدینو روباسی وا زام سره قوم الذي كذبوا آیاتنا دا مسئلہ قوم تکذیب کې ما پیتنو باندې فقصص القصص تب بیان کا قصے لرا لعلهم يتفکرون دې دا پارا چې دی فکر وکي دا غبا ابن بلعم لو عابد زاهد مستجاب الدعوات بیا دا مخالفین موسی سام ترالل چې موسی سام ته دعایو کړه دا پیغمبر دی د څنګه بد دعایو کما کوته له تحفیو لګلی هدیو لګلی دې چورسه یوګي قتل نو بس پای باندې انکار ونکو نو بیا د موسی سام ته بدوی شروع کړ چې شروع کړ او بدوی بولټه ځان ته به بدوی کولا چې دا تسکه دا خو ته مونږ ته چې دې بدوی کوي ځان ته بدوی کوي هغه بد الله مر نافذ شوی دی جب بیا راوتی وا لکه د سپیچ جب راوځي او د داخلي خاتمه چې دا په شرمانی شولا دنه معلومه شولا چې په خپل زهد باندې مغاور کېدل نه دی پکار دا دا اللہ نظام دے دیر کامیاب خلق کی اخر کے انجام خراب شی دیر خراب خلق کی اخر کے انجام خوشی مفتی شفیع سے بیا واقع کے مستقل کتاب کرے دے درس عبرت پنوم باندی کہ ابو عبداللہ انلسی داد انلسی و بزرگو بغداد شریف کے اسوئی دو او بلا موریدانو پزرگونو او قرآن شریف ورطا پسو قیرتونو بانی یادو پزرگونو احادیث ورته یادو دانیکان خلق دا چې ګری سیاحت کوم مریدان ور سره یو کلی خواته ورغلل الته چې ګوري نو د جنکای دی اوبر او باسی او کوینا یو جنې د پاغي نظر واقع شو نو دینور نه تپوس کوي چې دا جنې سوک دا ادا د دې کلی رئیس ته دا غلوب دا ولدا څنګه رئیس ته چې دی باندې وبوري ول اغو خیار سړی دی او که سبا دا وادشي نو د خاون پکور کې به خدمت کولې شي دلته د تناوم کا عادت شي انو بیا ته کار نه کوي نو زندگی به خراب وي بس دا ویل بس د ناس ته بس بیا سر پورته کینا کافی روز تیری شو پدی باندې او دینا پاسی مز قدرو کې بیا د قصې ناس وی مونږ ورته چې اخر مونږ پوي کې څه چل دی ورته بس د الله قضا نافذه شوی داو زد دي ځای نه پاسې دوست نه من حیران شو چې شو زي تاسو زي مایوس را روان شو خلق استقبال نه راغی مونږ ته وویل بس خلق ټول خپه شو ډیرو خلقو خپل خلوتخانی بندې کړلې روز ډیره تیر شو مونږ راشه حال معلوم کړه د پیر سے چې لړلو مونږ ته چاوي چا په صحرا کې دی او خنجران سري او دغه خزي دغه جینه پلار او ته چې دونه مو د خنجران سره او زمون دین قبله نو الله بدالو تعالی درکو بس دا دغه چلو کوئی مونږ لړلو چې لړل د مونږ تدا چوکتل نسترګې کته کوم امسا چې مونږ ته په تبلیغ کو هغه تبلاس کې نیولې دا خنجرانو ته چې قبدین اولاد منګه ډیر خپشو اومو جړل د ته مزاری شو روکړه دیم په جړا شو وی منګ ورته ویل چې تا ته قران پاک یادونو سایتونه تر یاد دی پکې یو راته دایا د کمه الله فماله من مکرم چې خدای څوک سپکی داغه د پاره اکرام کوونکې بیان نشته
میں حدیثوں کی من بدنی فقتلو چا دین بدل گنو قتل کے دغه حدیث را تیار دی بس منگا مایوس را روان شو چس وقت پس گورو دے مخ کی دا منگ نیو نهر نراوت غسلی کڑے دے و کلمہ وی یا زمن خفقانو یا دیر زیاد خوشحال شو بیا د منځو کو بیا مون سره متوجی شو والمنځ دی کلی ته درالم او ما وکتل دی خلقو ته چې دی د غیر الله عبادت کو ماړه تداسو لوی رااله چې ګوره مونږ په کوم مقام کې دی په کوم مقام کې دی والما بني غیبی आवाज او چې ابو عبد الله دا استغفل کمال نه دی وی زما دړن یو شی وته لکه مارغ چوزي وی زه پوښم داغه ایمانی قوت چې زمانہ لاړ بیا دې سړي ربانه دا شرط کې خود چې کله تاسو مو جوړل مون فریاد وکم نو بس د دې د جړا په کې اخیندرانو خپل سره وي بس کو غیم دا سه حیران شو بس دې بیا چې دینو بیا قرآن مرته یادو حدیث مرته یادو بیا په خوشاله باندې راغللو بیا خلق ډیر خوشاله شو وای سره دې پس چې کبنه ګوري دروازه وټکیدا یو بنده د پنقاب کې چې مونږ او قتل سو کې ولد توای چا کوم زنانه التتا سره ودا غدا د درنګ بیا بدل شي چې دارا مصیبت بیا را پسې راغی مساغوي چې د کلمې ویله مسلمانه شو او ولدا سندل ترالی وی ماته او تنو ماته ویل چې زه خپوم بیا د دین قبلین مونږ به ورسو بس ماته وسترګې پټې کا یو سو قدم والا بچ قدمونه مې واغستل ودا د هغه کمره دې تر ورسېدم ودا خضر علیہ السلام بس هغه چې کوم دین هغه ځان لا د خپل عبادت کوو اخیری هغه مفاد شه لګرت پس دې مفاد شه دوړ الله تعالی چولی دل په جنت کې ولیدل دوړ نو هغه وای چې په دې باندې دا درس عبرت ته دین ته پوښ چې تخپل کمال باندې فخر مکوا تکبر مکوا غرور مکوا انما اعتبار بالخواتیم اعتبار چې دا خاتمه لره دي ثم د دلول مقام اخری انجام یې سچ بیا ول الله تعالی اخری انجام حکم ایک مستقل رساله ہے ما چته ہندوستان کې اوسه اور کتابونو کې مې اولی دلا ای باندې اوسو پانی دا درس عبرت دای پلی کلی د دې مثال د سپی دی جبه راوتی وا او بس لکه د سپی چې جبه راوځي کته د باندې حمله کوم جبه راو باسي او کپرې دی عمره باسي دا مثال دی داغه قوم چې تکذیب آیتونو فقصص القصص لعلهم يتفکرون دی تقسی بیان کا دی د پادی فکرو کی سامس قوم الذین کذبوا بآیاتنا بد جت مثال نہ هغه قوم چې تکذیب کې زما پیتونو باندې وانفسهم كانوا يظلمون ادي په خپل ځانو باندې ظلم کوي کنه من يهد الله فهو المهتدي سو کته الله ہدایت کی دے ہدایت مندون کے دین ومن يضلل اکسو گمراہ کی اولئکم الخاسرون دا کسان چی زیانکاران دی لال زیانو کو دی زان لتاوانو کو وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اما پیدا کړی جہنم د پارا ډیر د پیرانو بنی آدمونه چې کوم نافرمان دي لهم قلوب لا يفقهون بها دی لرونه شته خو فقاهت پکې نشته چې حق په پیژني الله يبصرون بها دی د پارترګي چې لیدل په نه کوي د حق کني راند خو نه دي اذان لا يسمعون بها دی لغونه دي چې اوریدل په نه کوي د حق کانه خو نه دي اولئک کالانعام بل هم اضل دا کشان پشان د چارپایو دی بلکې چارپای نه گمراه تر دی هغه په خپل مدیر مصلح پویږي شعور شته دی کې دام نشته دی اولئک هم الغافلون دا کسان غافل دي کنه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اخر کې بیا الله مضمون توحید ذکر کوي خدای له اسماء الحسنى دي خنمونه دي د خدای حد کې د خدای او کم سل نمونه دي من احزا دخل جنہ تا یاد کر دے پہ تقاضے عملو کہ جنت تب داخل شي فادعوه بها بل اللہ پہ دی نمونو تینا معلومی علماء کہ د خدای منو توقیفی دی کم شریعت کے راغلی دی اغب مسموعی باقی دامو خدا اس خلق پہ خدا میں انکار کی تو خدا نم خود خدای پہ اسماء حسناو کی نشتا انا پہ کہ پروردگار شتے
دا خو پکې نشته دی وای دا اذن په مرادف اذن په بل مرادف دی دا خدا مرادف د الله دی او پروردگار دا مرادف د رب العالمین دی دا داغه معنا ده کنه خدایا خدائی تو کردم قبول تو بے شک خدائی محمد رسول وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ پریک دیا کسان چې بی دینی کوي د خدای په نومونو کې ا بی دینی دا د چې د الله نه لات جوړ کو د منان نه منات جوړ کو د عزیز نه عزا جوړ کو د مؤنث نمونه جوړ کړي سيجزون ما كانوا يعملون دا هغه چې دې کوم عمل کو وممن خلقنا امه دون بالحق بيعدلون چې ما پیدا کړو امت ته هدایت کی په حق سره او په دې حق باندې دی عدل او انصاف کوي دا دروشتم رکو شروع کیږي د سوره اعراف د دې رکو مخ سره د عربت مناسبت ته کان ما قبلو بیان جماعت عاصیه مخ کے بیان د جماعت عاصیو پپیرانو په بنی آدمو کې چړونه د پوینو سترګې د لیدو د حق نوي غوګونه د اوریدو د حق نو او دلتم بیان دی او دا بیان د جماعت مطیعه مخکې فرمان برداروں په کې الله ذکر کړو وهنا اذن بیان جماعت عاصیه مکذبه دلته بیان دی د جماعت عاصیه مکذبه والامهال لهم دی لمهلت ورکولی فی صورت الاستدراج د استدراج په صورت کې د دیرو کو خلاصہ الامهال للمعرضین استدراجا داخل فی سنت اللہ تعالی مهلت ورکول اعراض کون کو تدا اللہ د حکم نا د جهاد د استدراج نا دا داخل دی په سنت اللہ کی د خدای طریقہ دا چې ظالم ته الله مهلت ورکړي ولن تجد سنت الله تبدیلا خدای سنت لپاره تبدیل نموي او بیان د دفع د قول کفارو په شان د نبی علیہ السلام چې انک لمجنون ته خلیوانه کنه بیان بعد دلائل توحید او بیان د بعد دلائل توحید دی والتذکر ما بعد الموت ته هغه واقعات پس د مرګ راتون کی وان المالک النفع والضرر والعلم غیب او شهاده هو الله تعالی مالک د نفع او د ضرر عالم په غیب باندې الله تعالی دی بیان د وظیفه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره انذار او تبشیر دون الاجبار والاکراه د پیغمبر منصب نه اکراه او نه اجبار دی بلکې د پیغمبر انذار دی او تبشیر دی ما الرسول الا البلاغ پر رسول باندې بلاغ د رسول دی بس کنه والذین کذبوا بآیاتنا اکسان چې تکذیب کې زما د آیاتونو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دی درجه په درجه عذاب ته نږدې کوم ناخذهم قلیلا قلیلا د داسې طرف نه د داسې جهت نه چې دی نه پوهېږي دیو ګنوم په حق باندې و املی لهم دی له مهلت ورکوم دی ول ورکوم ان کیدی متین به زما تدبیر چې دا ډیر محکم دی کنه او نه تفکروا ایا دی سوچ نه کوي فیعلموا چې دی پوشي ما بصاحبکم من جنہ نسنگ بصاحب باندې لیوان توپ کدی فکر وکي نو لیوانه دا څه خبرې نه کوي انو الا عرب او عجم پیرانو بنی آدم فسیان بلیغان داغین عاجز دی دا د لیوانو خبرې نبی سامت ابن کلدا یو طبیب راغلو اذا خبر شوم چې ته بیمار زه طبیب م علاج کوم ستا علاج کوم نبی سامت زما علاج کو اورا الحمد نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمد عبده ورسوله دا ورته ویل وی لقد بلغتنا عوس البحر تو خاص دریاب دنګوالی ته ورسېدي ما د شاعرانو ما د بادشاہانو ما د کاهنانو خبرې اورېدلې دي دا نه د شاعر نه د کاهن نه د مجنون ما له لاس روګت کې بیا در نه حکم راغلی نبی سام علاج او په خپل علاج شو په ایمان باندې مشرف شو
دغه سکی ابراهیم ځام سے اکرم غل نه وته او بیا چې کم دینو په غل پوښو چې دا د خو چې کم دینو غلال راغله دي خو بس هغه ورته نه کو چې کله سبيانمون ته روان شو نو په आवाज وکړ بیا هغه چې کوم دینو مونږ دې کړه دې مونږ می کم دې کړه دې جانماز ولو د سی په کومانده خدای ته لاسونه پورته کړ د چې سمون کونو کې انقلاب راغی ساري ځان سره راوستو و دا منها زاده سوق دې اجاله سیدنا فسد دې بیگامن کر اخکال راغله نو ماخ کار کو دې خو مون کر اخکال راغله غلای کولا زما په دام کې راغی بس کله دغه سم کی انو الا نذیر نشته په صاحب صادبانی جنت او چې دینو لیوانتوم انو الا نذیر مبین مردان نذیر دے او چې کم دے مبین ظاهر بیان کنا انظروا فی ملکوت السماوات والارض اے دین ګوري په بادشاہ د اسمان د زمکو کې اسمان ته دی ګوري نور تاس په مې تاس تور تا د علمي نظام ته سفلی نظام ته وما خلق الله من شيء فباكي دي الله دي وشينا وان عسى يكون قد اقترب اجلهم دين عبرت دي نالي او شاندار قریب دا چې نږدې اجل دي وای حدیث بعد یؤمنون فكما خبر پر د قران نه بدی ایمان نوړي د قران نه بهترین خبره بل اشتري الله نزل احسن الحديث ته وحمد لله فلا هادي له سوک الله د تبیلار کی د هدایت کون کې نشتا ويون فی طغیان یعمهون پرید اللہ پر سرکشیخ پلی کے یا مہون دی بحیران بھی کنا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا سوال کی استانہ دا قیامت متعلق چکل بی قیام دا قیامت قل انما علمها عند ربی نا علم دا قیامت خاص پنیز دا رب دا مابانی لا جلیها لوقت الا ہو نظاہری وقت دا قیامت لرا مگر اللہ پاک لا جلیها فی وقتها الا ہو ثقلت فی السماوات والارض درند دروازہ تا قیامت پاسمانونو کے او پزمکو کے لا تاتیکم الا بغتتن نبرجا سات تاسو تا مگر یو ناصافی برا دی یسألونک کانک حفیون عنها دیستان سوال کی لکه گویا ته مبالغه کون کے سوال کے لدی نجتاب اللہ نے سوال کری اتا تا معلومی قل تورتو آیا انما علمها عند اللہ علم د ساعت پنیز د اللہ دے ولكن اکثر الناس لا يعلمون سر د خلقنا پوئیگی نا قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ تو ایسا مالک نیم د خپل ځان د پارا د نفع او د ضرر چې الله اراده ولري مال په قدرت راکی ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير او کذا عالم په غیب وې ما به استکثار کړو د خیر نه ما طبقات معلومو ما بل انتظام کو یو ذره ته معلوم ما به ځان ساتو محمد سن سو نبو مسکر مال ذره او تکلیف ان انا الا نذیر بشیر لقوم یؤمنون دا د پیغمبر فرد منصبی دی نه مگر د نذیرم د من کفر د پاره بشیر من امنه د پاره لقوم یؤمنون هغه چا د پاره چې کو فائدہ پی دی اخلي کنو دا سلی رستم رکو شروع کیږي د سوره اعراف نه د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبل دلائل التوحید وهنا ايضا دلائل التوحید ببیان بعد دلائل التوحید ومذمت الشرك والتوبیخ للمشرکین مخکبان دلائل التوحید دلتم بیان د بعض دلائل التوحید دے او مذمت الشرک دے او توبیخ د پاره د مشرکین د دې رکو خلاصہ ترک اتباع الكتاب والاحتراز من الشرك مشکل پر خودل د اتباع د کتاب الله او احتراز د شرک نه دا دواړه مشکل دواړه نظم کیږي کتاب الله اتباع پر د شرک د احتراز کې دا نه کیږي فلذا تبلیغ کتاب الله ضروری لیتعلم التوحید ودلائله تبلیغ کتاب الله ضروری دی د پاره چې دې زده کی توحید او دلائل د توحید ويحترزوا عن الشرك او د شرک نه ځان وساتي والترغيب الى اتباع الوحي او ترغیب د اتباع د وحی ته شان القرآن الکریم بیان د شان د قرآن کریم دے او بیان آدابه او بیان د آداب د قرآن کریم دے او بیان عجز الاسنام او بیان د عجزه د بوتانو دے دا بوتان عاجز جی جمادات تی بل ته محتاج هو الذی خلق من نفس واحدة
فاستازو په یو نفس یو آدم علیہ السلام على منها زوجها زوج دی حتی حوا لیسکن الیها دیتا سکون آرام کئی لما تغشاها ارکن نزدیکت کو دیتا حملت حملا خفیفا دہم بحمل خفیفہ سرا ومرت به تیری دل کو پا دی حمل سرا تخفت پوجا فلما اسقلت ہر کل دی کسقل لاغے او حمل درون شو دعو اللہ دعوتی دور دو اللہ نا ربهما چی رب دو دی دے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین پشرد دی کتامون لراکو او تدے ولد صالح نمونگ بود شکر استون کنا فلما آتاہما ارکلا چی دی تورکل اللہ ولد صالح جعلال اگر دو پار شریکان فیما تاچتی لی ورکڑیو تا اللہ ما شرکون بر اللہ چی دی شریک پیدا کری سو خداوی چیر مفسرین بازداد کر کئی چی دی شیطان و طویلو چی دی بچیلا نمکے دی عبد الحارث نو حارث واقعی دی شیطان نمو دانم دی کی خود دوی دابا علا پائی چی دانم والا کی یا سو کوئی دادا سے شرک نو دا تسمیہ پا عبد النبی پا عبد الرسول علماء ظاہر شرک ظاہر شرک دے الا ان یعل بخادم النبی کدی عبد النبی نا دا عبد الرسول تعبیر پا خادم الرسول سرو کے پا خادم النبی سرو کے بے معنی صحیح دا یا سو کہ امراض جعلا اولادہما اولاد شریکانو کر دول دے کدی پا پلنمو کے عبد منات عبد عزا عبد لات دا نمونه بکی خودل نمرات اولاد دی پقنی دا قول سرا فتعالی عما شرکون شرکون بیا جمع راغلی دا دینا معلومی کی چه مراد اولاد دی دے او شرکون ما لخلوشیم وهم یخلقون ایا دی شریک پیدا کی اللہ سے اگر چاہا پیدا کو نہیں سے نہیں پیدا کوئے او دی پخفل مخلوق دی دی سنگا چکم دینو اللہ سر شریکان چکم دے دا گردی کنا مروی ولا تبیا او تا تراوستتی او تورولا علم خطون راولی
پکې به سم مسله لیکلي دا الله نو ادي دا نه پاندو سره ولي لمبي جنبي پکې خاجي دی طاقت نه لري د امداد خپل او نه د بل د امداد نفسونو سره د امداد کولی وان تدم الى الهدى کچر دیو بل هدایت تا لا تبعوکم تابعیر ساد نه کیا جماعات تھی سب تابعداریو سون علیکم ادعوتموهم ام انتم سامع برابر د پتا سبانی کتا سدی بلے او کتا سو خاموش ہے اتدون من دون الله عباد امثالکم اغا کسان چې تاسو بلے ما سوا د الله نه بندگان دي د الله ستاسو پشان کداغه بوتان دي کنور ځان له حاجت روا غنئ دا ستاسو پشان بندگان دي فدعوهم اغه وبلئ سوال ته نه وکئ فلستجبوا لكم دي تا اجابت سوالو کی نشی کولے ان کنتم صادقین کا تاسو رښتینی یې علم اجل يمشون بها دی لخ پیش تجت لبی کی د بوت خو پیوی او د توخ پی نوی دی لغونه هم جوړ کړي لاسونه ولوم جوړ کړي لاسونه استیب تکشي چې نیول پی کوي بلکې نشتا عین يمشون بها زي خلسترګي جوړ کړي او دی رسترګي تجل لیدل پی کوي نشتا ولا آدم اسمعونه به دی غوونه استیب جوړې دل پی کوي دا چې دی جماعات قل ادعوا شرکاءکم او بل شریکان خپل ثم کیدونی بیا ما ته تدبیر بد جوړ کړي فلا تنذرون تاسو مال مهلت مرا کوي ان والله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين بشک دو زما الله دې نالکه کتاب او دې حفاظت کوي د صالحانو د نیکانو ان من دونه تاسو بلې ما چوا د الله نه اوسانو نه لاسونه نصرکم دیم طاقت صاحب امداد نه لري الا انتم ينصرون نزانو سره امداد کولی شي وانتم من الهدى اسمو او كتب لي دي هدايتا لا اسمو دي اورينا جماعات تساوري وترامي انظرنا اليك تبغور تا تبرستر کو غټ غټ ګوري اخبار دا مضمون کی سره فوټو ګوري سره ته برم نه ګوري و نظر خو بګی نشتا وهم لا يبصرون او دي لیدل نه کوي خذ العفو نبي سام ته تعلیم کی د محاسن الاخلاق ان صعفا وامر بالعرف امر کا په احسان سره په معروف سره ان الجاهلین حرار جاهلین وړي مقیس د حضرت عمر سے پشورا کې یو چې کوم دې صاحبو ترې راغې ولدي امیر نمال اجازه تو غواړه خبري وسره کومه نو وخت چې وخت چراغې ابن الخطاب اے د خطاب زویا انك لا تعدل في القسم تعدل نه کې په تقسیم کې دان کې کوتا کې را خلاص کا حضرت عمر سے وہ تغوسه قریب چې حمله پہ کړي سزا ور کړي نحر مقیاس تدایات الست خذ العفو اني صعفا امر په عرف سره کوا اراده جاهلی نه کوا ادم تر جاهل دي نه پويږي په خبره باندې نو بس حضرت عمر سے وقاف عند القران فورا غوسه سړی شو غل شکل نا پوي سړی خو نه پوي دلته استادم سره فارغ ترجمه کې د بلوچستان رور پس راغلو ما ته د ما دې رور ته وای چې بیا ترجمه لنه شم راتلې ما ترجمه تفریدي ما ته سپاتو نو ما ورته وای ما ته چې درس چې تل کوته ترجمه اوس کوي ما ګوره خیر ما ته تو سره خیر کا ما زه هغه ته ما لکه ما ته سپاتو وي تو سره خیر کا نو ناپوی سړی خدغه سي عارضان الجاهلین نه کوي جواب جاہلان باشد خاموشی دا جاہلان جواب خو خاموشی بھی کنا بس جواب جاہلان آمد سکوت منزقن میں شان نزغن پاکواری تال شیطان نے ان نزغی او صارف فاستعذ باللہ پناہ پان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ القوی من الشیطان الغوی دا ټول د استعاذ الفاظ دي خدا نافانان څنګه وي څنګه وي هغه اعوذ بالله من الشیطان اللعین المدبر لوی صفت شیطان لا مقام جوړ مدبر وته وي مدبر دې نو دي د مدبر نه مدبر جوړ ایو ما مخ کې ما خدای دې پوي کړه مدبر نه دی دا وتا شیطان لوی مقام ورکو مدبر دې حق ته شاکړې ده کنه
ایو پکوی د آدم علیہ السلام تندی کې مسجود توی نبی اسلام سره خطاب د آدم تندی کې مسجود توی معبود سے معنی معبود مو آیا مسجود وایا هغه عبادت نو عقیده د عبادت نو چې د معبود شو مسجود وایا مسجود او معبود کې فرق دی انه سمیع علیم الله یریدون کې وینا عالم د بتون خلق باندې ان التقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکرون بشاء کسان چې متقیانی چې مس کې دي در طائف یو شی چې غراشي د شیطان یو وسوسه وتراشي نو تذکروا دی یاد چې عذاب د الله ثواب د الله عقاب د الله اذا فاذا مبصرون ناصاب دي لیدون کې حق لا تو بتایب شي و اخوان ممدونهم فی الغی رونه د شیطانانو راکاږي دي لره په گمراهۍ کې ثم لا يخسرون بیا کوتاهی نه کی ناروا ته لمسینو تم د آیتن کله تیرات په علامه مقترحونه کې چې دي سغواړي قالو دی وای لو لتبتها ولتن مختار کئ دغه آیات مقترحه قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي تابعداری کوم دا چوي کوم جانب درز بمانا هذا بصائر من ربكم دا مذکور بینایی دی اسباب دی بینایی دی جانب در رب ساتنا وهدن و هدایت و رحمت و رحمت و چا دا پارا لقوم یؤمنون اگا قوم دا پارا چی ایمان نوڑی با ایمانو دا پارا نا ولذان میں اللہ خسارا و اذا قرأ القرآن کل قرآن لستیشی فسمی لغو گورتکی دے و انسیتو او چپ شئے لعلکم ترحمون دے دا پارا چپتا سبانی رحمو سی دلتا لا فستمیو انسیتو دوار ذکر کر استعمال پا جہری کے انسات تے پسری کے ذکا حنافی کا سری من دے کہ جہری من دے اگئی کے بقیرت امام پسے نو آئے نبا فاتحہ آئے نبا بلو آئے بلکہ ایک زنی واحدونا آپ کے راغلی دی دا فاتحہ لستو رستو دا امام نا دا قیرت لستو رستو دا امام نا یوزے کے پروگرام انہوں دی درگاہ سره کیم دی سوتی کوگا کیم دی کم یو دی پلای نادر شاه مولوی شیخ خدای بخی هغه مرا سره نو زه چې ورغلم کېناستم نو یو ډالر رااله نو یو لاسې ماله داسې راکړ یو خط یې راته داسې راکړ ما چې خط وکوت نو خط کې لیکلي و چې دلته اشاعت التوحید والا اول حدیث ډیر زیات دی د دې خلاف څه ونوای او که څه دی ووایي نو بیا د دې ذمواري ټوله پتا ده ما خط جیب کې واچو مسکې شو اما پقامي خلک وایي څه دي نو مې څه کوي څه دي خط دی وایي مونږ ته ووایه ما ورته وایي دا دي پکې یو مشر پاسېده او دغه ته ودرېد لو سپیکر ته ایک کالی حدیث ہے کالی خبیث ہے چې څوک راځي تقریر له راشه او د تقریر په دوران کې بچټ نه ورکوي خبرې باندې کوي پاسه کې نه بنا او خالی صلاح براځي وسله باندې راوړي ځان سره ګرستو بیا تپوس کوي یو راغه پلانې د وسره کلاشن کوب دې دی بیٹک ته دنک او د درې خو جیل خانه ته دنک ما تقریر کرنا د شام رشتے میں گورا گزارا کو دادا خطرناک خان زه خودی خوا بیٹا کې سملاستم دی وی چې قرآن کې خدای وای چې قرآن لستی شي نو غږ ورته کېدی چپ شی ورته چې په تاسو رحم وشي نو دی ورته چپ مه چپ کېږئ او امام پسې لګیا یې نو دې د قرآن نه منکر شو که نه ویل او وی قرآن منکر کافر کې مسلمان کافر چراغ نے میں داتا کو خیر گزارا وکړه تا خو به سمې ډزې وکړې او دار سره دی وستل پوه مطلب باندې وای دا فستمیو انسیتو ذکر ذکر کړل چې دلته انسان ترادی په دې دغه کې د سری موز کې استماع په جاری کې ذکر دواړه ذکر کني یو کافی بیا کنه ځنې ائمه وای چې په سری کې با قرات لولي او جهری کې به نلولي او احناف کې مطلقاً امام په قرات الامام بقرات الله د چا امامي قرات د امام قرات د مقتدی ابن مسعود سے وای چې خلیق ولا خور واچوا چې امام په قرات واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة
یاد کا رفل پنفل کی پڑکے د جهد د عجزینا او د جهد د خیفت د یرینا خوفا منه تعالی ودون الجهر کم د جهرنا من القول د وینانا بالغدو والآصال صبا و بیگا ہر وقت خدا یاد ہوا ولا تکم من الغافلین او مکے گا د غفلت کون کو کم کسان چستا پنیز د رب بانی دی تکبر د عبادت رب نه کئی د رب تسبیح وائی او دی رب تا سیدہ کون کی ادارے چ حافظ لسوک ورکی ناغا اجرت نہیں آغا سے لدا آغی تا اجرت نشیویلے د سلیه د اجرت ممیز کے فرق دے نبی کریم صاحب د مزامین د ملاقی ہونا منع کړي او د بیعنا غوی ورکه غوال او پیسې پیلی چنڈا ورکه میخل پیدا ناروا دي اینا ان لا نکرمو موږ د اکرامن اعزازن سرا کوي بلا شرط دو داغي اجازت ور کړی دیو جن فقهاوی چې د سلیه او د عزت مبین کے فرق عزت کو بتعین کئ دومره بچ دے لولی په دون وخت کې دون برقمی دا فیصله خصوص چې کم دے دا نه کوي دیو جنا هغه حافظ لکه سو کور کوي ای که سم ممانعات چې کم دے دا نشته دے جمعه پر از بچو ٹی وی او کنا ٹی نشته اعوذ بالله نوم نهادن جائز است اعوذ سمانا درو نوم دا سګد نستا په نماتی ستا ډیره سودا ده بار بار د نسوارو تپوس کوي سورہ انفال وای ایک د دې پسر کې انفال ذکر دی نو ټول صورت اونا مولې چې په نوم د سورہ انفال سره تسمیه د کل شو په اسم د جز سره دا صورت په اعتبار د حالت جمی سره اتم صورت تے او بے اعتبار نزول دے اتیایم صورت تے سورہ بقرہ نرستو نازل شوے دے اگو اتیایم دا اتیایم دے دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو هذا بصائر من ربکم مخ کے ذکر راغ په صورت کی چدا بصائر دی د جانب در رب تاسو وها هنا بیان بصیرت خاصه فی احکام الغنائم دلته بیان د بصیرت خاصه ده په احکام د غنائم کې واما التوحید والرسالت والمعاد ففي كل سورة پاتش توحید رسالت معاد دا ہر صورت کے داغے ذکر رہا ہے